کې الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك په آیات کرسی کې بیان د وحدانیت د الله تعالی سره د ادله نو وشو سره د بعض ادله نور ادله سلور ادله الله تعالی ذکر کوي ښا یو دلیل د سده ها یو دلیل د مقابله د ابراهیم علی السلام او د چا ده د نمرود ده چا د نمرود او شی به کنه نمرود څوک دا دغه بادشاہ د چا د بغداد د عراق خیال کراله څلور بادشاہان تیر شوی دي ها چې د تمام دنیا سلطنت کړي دي ها دو مؤمنان او دو کافران ها مؤمنان یو حضرت سلیمان علیه السلام او بل سکندر ذوالقرنین سکندر او کافران یو نمرود ابل بخت نصر ګور نمرود هم د عراق بادشاہ بخت نصر هم د عراق بادشاہ بس په عراق چې راځي نو هغه بسې هغه به جعلی خدایان بوجو به کنه ها صدام په کوم دغه چې د خدای دعوه کړي ها نزدکه چې کوم نه نو ها سردالان دي چې کوم نه راوښته او شي به دای څنګه کړي مسلمانانو سره رغبت نه و او شي به کنه مسلمانانو سره رغبت نه و هغه هم زور اور سپېړه ورکړه هغه مسلمان مړی نو خدای دې وبخي پوښ به نو الله جل شانو فرمایي الم تر الى الذي حاج ابراهيم نګوري ها نګوري هغه سړی ته چې هغه حجت بازی وکړه د ابراهيم عليه السلام سره په ربي پر خپل سره پر دا چې کله ابراهيم عليه السلام هغه خپل دعوت ظاهر کو پلار ته دعوت کو چې پلارا مسلمان شه ها وحجر خیال کراله کنه او د بستاد لپاره چې کوم نه شفاعت کوما هغه خبره ورسېدل چاته نمرود ته ورسېد نمرود د خپل دربار ته راوغوښته او شپه داغه نه تاسو نه وکړه ځکه چې د پلار چې حضرت آذر هغه د نمرود خاص چې کوم نه دغه خیال ملازم ها نو دا دوی ابراهيم عليه السلام راوغوښتو ها او دتنه تاسو کو چې توای چې ها زما رب شته د نشتا رب سو او الله ان آتاه الله الملك مقابله یو کړه د ابراهيم عليه السلام سره د دیو جنا چې ورکړی و الله تعالی دته بادشاہي ها وته چې کوم دین زما خدای منی کنه منی اس قال پاو کی چویل ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما هغه ذات یحیی چې زنده کول کوي او یمیت امړه کول کوي ها طرف نه ښا زما رب هغه دې چې هغه زنده کوي او هم سګي امړه کوي دوی مړه دا کار خو زم کولې شم خو شي به کوي قال ويل انا احيي زمجن دي کول کوم او امیت زمړه کول کوم ها دو سړی چې کم دی نو سو یو سړی راوغختو ها ودا به جرم سړی دی ها او دا څه دی ها نه دا سړی د قتل کړو د 500 قابلو ما ولا چې کم نه سو ورکړ ما ولا نجات ورکړ دا می ژوند دی خو شي به بل بی ګنای راوغختو داغه نه کفاره یو ها هغه مرګ دا می ملک دا کار خو زم کوي ابراهيم عليه السلام پوښ چې دا ډېر بد دماغ دی دا یو خو زمړک ها لیکن دا بل خود ژوند دې کړي نه دا خو الله ژوند دې کړي دي پوښ به کنه خود او تفسیر دا ویزا پوښ به کنه د جیل نه راوښت د 500 نه پچ پوښ به قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام فإن الله بشک الله تعالی یاتی بالشمس رات کوي پنور سرا ها الله ذات چنور راخیږي من المشرق د طرف د مشرقنا فاتي بها تراتلو کا پدین ور سرا من المغرب د طرف د مغربنا کته وای ها
چې زم خدای ما ها نو دا الله تعالی خدا ور د کم طرف راخیږي د مشرق زنه ته د مغرب نه راوخی جو نه پته بوله کوشش وکړه فبهت الذي پس حیران شو هغه سړی کفاره چې کافرو دا غځای کې حیران چې یا خدایا دا چل خو ځنه شم کوله کوشش وکړه دنه فرعون تکړو کوشش وکړه فرعون ته وی دغه راغی چې زری په دغه تکړه ما نه فرعون وی دغه ته وی ابلیس ته چې زری خلق ته خدای کړي ما او خلق زمانه باران غواړي اوس باران نشم ورولې نو څه چلو کوم وای ابلیس ته مړه دا خبره خو اسانه ده باران به اوس په دې سات وشي کوشش د بر نه وي متیا دې را پرې خودلې وی چې باران نه وو کوشش وکړه نو د نمرود نه څو ابلیس نه دغه تکړه هغه جواب وکړ کوشش وکړه نمرود له جواب ورنه راغی او والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی رحمای نه کوي د قوم ظالمانو دې د باندې یو سوال پیدا کی چیرې کچره نمرود ویلې چې دا د نور خاتنه خو زرا اخر جوړ نمرود ویلې چې د نور خاتنه زرا اخر جوړ نستا خدای دې د قبلې نه راوخیږي کوشش وکړه نو بیا بسوا په مناظره کې به کامیاب شو جواب ته نه داد چې نمرود صدا چې ډېر قمقل نو هغه په دې پوهېده چې زه به جواب وکم خو هسې نه چې خدای پاک د دې غاړې نه هم راوخیږي د دغه نه خو راخیږي خو هسې نه چې د قبلې نه هم راوخیږي نو زما خدای به ټوله داړې وړي شي کوشش وکړه نه دغه اعتراض ونه کړه کوشش والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي د قوم ظالمانو ته او کله چې داړم به دلیل دی دسو د وحدانیت الله تعالی چې خدای پاک واحد لا شریک دی ولی دا نظام د عالم چلی بل څوک پدې کې دخل نشي کولای او کله چې دا دویم دلیل دی او کله چې مر علی قريه یا په مثال دا چلی باندې چې ورته شو په یو کلی باندې دا تو کو دا حضرت عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام د بیت المقدس باندې حمله غالبا دغه کړی و بخت نصر او بخت نصر په يهودو باندې حمله کړ نو د بیت المقدس ټول ران کړی و په زرګونو لکونو خلک پای کې سو قتل کړو د پیرانګیو د پیرانګیان ډېر غټ ظالمان کوشش وکړه نو دی دغه دا بیت المقدس عمران کړو ټول چې کم دینو دا غځای خلک قتل کړو نو کله چې عزیر علیه السلام د خار تراغه نو یو خدا خار ډېر برباد ولیدل کوشش وکړه ډېر خلک پکې قتل شو ویا خدای دا مخلوق په بیا سرنګ چې کوم د ژوند دی کیږي او دا کله به بیا دوباره څنګه آبادیږي دا خو بیخي زره زره ده چې دغه تعالی کنه کابل اند تاسو یقین وکړئ په لارې مې جلال چې دا سړکونه ډېر روان شو او په کابل باندې حمله کړې و ګلبدین د چارسیاب د طرف نه او په داستنې دا چې کاږي پرته داستنې دي کنه دا د په سجده باندې په رکوع باندې پرته دیوالونه پر ټول پرې وتی د کابل خار دغه چې لوټه پرته و دا چې میدان پروت خوش سفرونه خلکو ته بازارونو کې خلکو سفرونه جوړ کړیو هغه کې دکانونه چې کوم نه دا وته ډېر ضعیف او کمزور حالت او د طالبانو حکومت په دغه وخت کې جزت له سلور ځلې کابل ته ځته نو جړل مې پلار باندې هغه سړکونو ته او د کابل دغه حالت ته نو کومه قصه چې په عزیر علیه السلام شو او هغه په ما باندې شو کوشش وکړه نو عزیر علیه السلام هغه ته حیران شو چې خدای دا خار به دوباره سره آباد شي ان یحیی هذه سرګي با ژوندې کې الله تعالی هذه دې خار لرا یا اهل دې خار لرا
بعد موتها پس مردگی د دینا فاماته الله پس ملک دلر الله تعالی می عطا من سل کالا خدای ددن ساويشت پتہ قضای ها زغرمه آرام کاو دا خبره وکړه او الله تعالی ددن ساوا خیال کړه سل کاله دې مړو سل کاله خوشي او ځان سره انځرو ماغستیو د خوراک د پاره پي ماغستیو د خوراک د پاره هغه پي او انځر دغه شان په خوا کې پات خر و سره د سوارلې د پاره خروم مړ شو ها دا سل کاله خو ډیره زمانہ ده ها دغه شهیدونو د بدن خراب نشو خر خو شهیدی کنه خرچ کم نه هغه زارا زارا شو دغه وخړلو دا ګډړاغو وخړل خیال کړه دا ټولو نمخ کې الله تعالی دې سکه را پاس سل کاله پاس او شي الله وت فرمایي وخت څومره تیر شو وی خدای خو یا با یو ورځ یا بدی مورځ نو دغه چې زه د غرمې په وخت کې سوما د غرمې پورې ځه ژوند دیم خو بیا پتان نه پیو شي اوس ما جګر دینو دغه یو ورځ بینو هيا بجونی مورځ الله وت فرمایي نا سل کاله ته چې کم دینو مړ شوی سل کاله ستا په دې ځای باندې او دغه دا وګوره تا تپوس کړو چې دا خلق به دوباره څنګه ژوندې کیږي نو ورګه چې مخکې خطا ژوندې کمنو پته به ولګي او شي به او خیال کړه نه وي چې مخکې وستا د اخر ژوندې کم ستا د اخر او شي به کنه وي د اخر ته دی ګوره نصیب دا اډو کې را شروع شو خپل خپل سره ملاويږي او چې کم دینو دا سر د سر سره ملاويږي چې کله ډانچا جوړ شولا ا دې وته ګوري پدې کې دا غوخه دی یوې د بل راځي د خر نه چاپيري نو خر چې کم نه څه شو خر چې کم روغ موټ جوړ شو بیا به کې الله تعالی ساوا چو بیا بکړې کړې کوشش وکړه حضرت علیه السلام وی بشک خدایا چې تقابل او هغه کې راځي تفاسیر کې چې حضرت علیه السلام کلی تر خپل کور ته نه بوډا تاسو کاو ودلته کو زما ترونه و ما ماګانو غونه وا ټول یو نشته دي اسه شو اورې کنه او زما کور کم ځای دی نه یو بوډای چرته داغه زمانه و سل کال و کنه یو بوډای خدای واغې وی یرا تاسو کې ځوانا وې زمانو عزیر دی وی ویش بشک دغه د کور دی او غستا ټول نسب او اهل تله دی یو زبه کې پاتې شوی مفروش بکا او بیا چې کم خلق هغه دغه زمانی وو هغه په عزیر علیه السلام باندې ایمان راوړلو او مسلمانان پوه شو بکا د عزیر علیه السلام نوې زندگی بیا شروع شو نو الله جل شانو فرمایي قال كم لبست الله تنا تفوتكو سمر وقت تیر کو قال لبست يوما بيورست رشولا او بعد يوم يا يو حصہ دورہ دی قال بل لبست بلکہ تا وقت تیر کو 100 من سل قالا سل ور دین دا معلومه شو چې په برزخ کې په قبر کې یو مؤمن که په زرګونو کالوي دغه زرګونه کال به د پارسي دا به د 2 رکعاتو په اندازه خیال کرا شپږ زره کاله پس څوک ژوندې کو عیسی علیہ السلام حضرت سام علیہ السلام د آدم علیہ السلام زوی هغه ژوندې کو ګیره سپینه شوی و یار دا ګیره چې څنګه سپینه شوی ده ستاسو په زمانه کې خو سپینې ګیره نه وي ودا چې کله تا आवाज وکړو نو ما وی چې ورځ د قیامت شولا د hebat نظر اوښ شوما د قبر او دا ګیره می څه شولا وس بنا شو دا تر اوسه پورې سوا سم نو زرګونه کال به تیر شوي او دا به د جنتی د پاره په قبر کې سي د 2 رکعاتو پاندازه نو الله فرمایي قال بل لبست بلکې تا وخت تیر کړل می اتا من سل کالا فانظر وګورا الى طعامک طعام قلتا 300 کالا
د مولانا عبدالرحمن پوه شو په د عبدالرحمن بابا 300 کال شو بجلیګر کاکا وی چې قبر ته نه نوتله ما وې د چې تر تازه لکه چې وڅ غوسل ورکړ او کفن د چې تازه پروت کفن حالان کې کفنم دغه کیږي ها هغه داغه د وجه نو دا چې پروت تابو چې دا کفن هوته وڅ غوسل پوه شو دا څوک وای مناسب د بجلیګر پوه شو په کنه تاسو به لیدل و یا نه ما خو بار لیدل پوه شو په کنه فنزل الله طعام کا وګورا دې طعام خپلتا او شراب کا مشروب استاتا ها طعام دې روغ موټ پروت سل کال 50 تیر شوی دی او روغ موټ و شراب کا او مشروب استاتا مشروب سری پي هم تر خرابېږي د خدای په قدرت چې سار تفاتې شنو بیا بوین کړي لم يتسنى چې بدبویا شوی نه دی ها خیال کړه دا صناحت ویلی شي زوړوالی دغه بدبویا کېدل ته صناحت کال ته صناح ویلی شي ها ځکه چې دا څلور فصلونه په تیر شوي ها زوړواله تر راغلی وانظر الى مالک او ګورا خرق پلتا دې خرته دیم ګورا چې دې څنګه ژوند دې کوم ولنجعلک دې لپاره چې تعالی وګرځوم آیت للناس معجزه د پاره د خلقو ها تمیم چې کوم نه راځوان دې کړلې چې دا یو معجزه شي د خلقو د پاره وانظر الى العظام وګورا اډو کو د خرتا کې پنون شذوها سرنګي مونږه راوچتو نشوز ویلې شو چتوال سرنګي مونږ د دې ځمکه نه راپورته کړو په یو قرات کې نون شروها راغله چې سرنګي مونږه ایسو د دې خپل ځای نه ورو ثم نكسوها او بیا اغندو دیتا لحما واخه فلما تبين له ورکل ظاهر شوتتا د ظاهر شول چې یقینا ها دا الله تخلیق دی قال عالم پوښ عالم چې زما یقین دی ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی پاک چې باندې قادر دی و اسحاق ابراهيم دا دریم دلیل د وحدانیت